ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو زبردسته وظیفه ده در کومه د جمعې مبارکه ورځ هم ده او اسم ذات وظیفه ده. د هغې ذات وظیفه ده محترمو چې هغه د تعریفونو د ډېرو تعریفونو لایق دی، د ډېرو صفتونو لایق دی، د ډېرو غټو قدرتونو هغه خالق دی او محترمو هغه زما او ستاسو رب دی. زما او ستاسو حقی رب العالمین دی. نو د هغې اسم ذات وظیفه ده ان شاء الله در کومه او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. ډیره بهترینه وظیفه ده. نو په دې طریقې سره یو که نن شروع کړئ د جمعې ورځ ده. یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، دا دو نومونه د الله جل شانه. یا غنی ډیر بے نیاز او بے پروا، ډیر غټ بے نیاز او بے پروا، او یا مغنی بے نیاز او غنی کولو والا. بے نیاز او غنی کولو والا څوک دی؟ زما او ستاسو رب دی. نو د دواړو ډېر زیات بهترین معنی دي او ډېر بهترین نومونه دي د الله جل شانه د اسم ذات، د الله تعالی د ذات. نو محترمو فیدې هم د ډېرې زیاتې لاجواب فیدې دي. نو تاسو کو غواړئ چې الله تعالی موږ ته ظاهري او باطني د محتاجۍ نه الله تعالی وساتي او الله تعالی را ډېر زیات برکت راکړي په مال کې، نو هغه مسلمانانو ته د دې وظیفې اجازت دی چې باطني او ظاهري به الله تعالی برکات تاسو ته درکړي. ښځه او خاوند هم د خپل محبت دپاره کولی شي. نو را سره دا وظیفه واوره انشاءالله عمل په نیت باندې او انشاءالله چې الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او آباد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د دواړو جانو خوشحالۍ عزتونه راحتونه په نصیب باندې شه چې په څه خوشحالېږئ په هغې م الله تعالی خوشحاله کوي. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړي. جمعې ورځ ده انشاءالله په جومات کې به هم تاسو ته دعاګانې کوو، دلته به هم تاسو ته دعاګانې کوو، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته کوو. نو انشاءالله دا دعاګانو کې به الله تعالی برکت او اثر اچوي چې تاسو موږ ته کوئ موږ تاسو ته کوو، نو الله تعالی به ضرور قبلوي. محترمو نن زموږ د اسم ذات وظیفه ده، یعنې اسم ذات د الله تعالی جل شانه د نومونو وظیفه ده. یا غنی یا مغنی داسې هم ویلی شي، او الغنی المغنی داسې هم ویلی شي. کم انسان چې روزانه او یا مرتبه یا غنی وي الله تعالی به د ده مال کې برکت واچوي. یا غنی لومبنی چې کوم دی د ده په مال کې به الله تعالی برکت واچوي. دا به الله تعالی هیڅ چاته نه محتاجه کوي. او ظاهري او باطني بلاګانو نه او ظاهري او باطني په جسم کې چې کوم دغه د بیماریانې دي هغې نه به الله تعالی ته نجات درته ورکړي. بل المغني دا دویم چې کوم دی دا کوم چې سور دی دا چې کوم انسان 1100 مرتبه وی مخکې وروسته د 11 مرتبه دغه کوي درود شریف وی، نو الله جل شانه به د ظاهري او باطني غنا ورکړي. او څوک چې سهار مو نفس صورت مزمل سره یو ځای کړي، یعنې لومبی یا غني یا مغني ووي بیا صورت مزمل تلاوت وکړي یو مرتبه، نو او بیا په څه باندې دم کړي یا د خپل ښځې سره صحبت کوي، نو دوی دوانو به یو بل سره ډېر زیات انتهایي محبت پیدا شي. کوم کور کې چې جنګ جګړې وي، ناچاقیانې وي، بې اتفاقي وي، نو هغې کور دپاره یا ښځه او خاوند بې اتفاقه وي، نو هغې کور دپاره المانع دا پکې معنی ده لیکلې دا وظیفه المانع چې کوم ښځه او خاوند جګړې کوي یا ستاسو په کور کې ستاسو په خاندان کې داسې څوک شته چې جنګ جګړې کوي، نو هغه د په کثرت سره دا وظیفه کوي. الله تعالی به د هغوی په کور کې اتفاق او اتحاد راولي او ښځه او خاوند به ډېر زیات په مینې او محبت سره زندګي شروع کړي. نو انشاءالله او جایز مقصد دپاره هم المانع ډېر زیات بهترین دی، جایز حاجت به هم الله تعالی ورسره پوره کوي. نو دغه نن زموږ ورځې وظیفه او محترمو انشاءالله 1100 پیرې او یا مرتبه هم ویلی شي 1100 پیرې هم ویلی شي، یا غني یا مغني. او بیا د الله تعالی نه غواړئ الله تعالی به مو غنیان کړي. کله چې غني که نه نو بس هر څه به درسره وي. غني چې کله درسره مال وي که نه رشتې به هم ډېرې، پیسې به هم ډېرې، ګاډي به هم ډېرې، کورونه به هم ډېرې، عزت به هم ډېرې، شهرت به هم ډېرې. الله تعالی چې وغواړي
خو مال غواړئ د عافیت والا مال. الله تعالی مال راکړي خو د ډېر د خیرونو ډېر د عزتونو مال راته راکړي چې ته رانه پکې راضي او آخرت مې پکې هم سم وي. دا دعا ورسره کوئ. الله تعالی مو په دنیا او په آخرت کې خوشحاله او آباد لره. الله تعالی مو کامیاب کړه. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، تاسو ته